طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك سورة المؤمنون ترتیب عثمانی درویشتم نمبر سورت تے او ترتیب نزولی سلور اویام نمبر سورت تے نازل دے رستد سورة الانبیانا کلمات پر سورة المؤمنون کی یو ذروات سو سلویخ تی او حروف پر سورت کی سلور ذروات سو یو دی مختصر ربط مخ کی سورت سر سورة الحج سر دادم داغی پا آخرہ کی بیان شو ہوا سماکم المسلمین آخری آیات کی دی اللہ تبارک و تعالی مسمع کرے تاسو نے نومی در بانے خیر المسلمین مسلمانان او پدی صورت کی قد افلح المؤمنون پتا کی سر کامیاب شو مومنان ویلے شو دارنگی پا سورة الحج کی رد و پا شرکیات و باندے دا شرک بدی بیان شوام دلتا صفت دے مومنانو دے دلتا دا مومنانو صفات بیانی کی پری صورت کی او مقصد دا صورت سشے دے رد دے پا شرک باندے عقلی او نقلی دلائل ورطا بیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد پتح کی سرا افلحا کامیاب شو المومنون مومنان اس مومنان تاسو تخی و صفات دا مومنانو بیانی الذين دا مؤمنان هغه کسان دي وصفات د مؤمنانو بیانېږي اول نمبر الذين دا مؤمنان هغه کسان دي هم دي في صلاتهم په منځونو خپلو کې خاشعون عاجزي کوونکي وي خشوع اهم جز دی په مانځه کې والذين دا مؤمنان هغه کسان دي دویم صفت د مؤمن بیانېږي هم دي دا مؤمنان عن اللغو د لغویاتونه د بهوده خبرونه د بیهوده مجالسونه دا چې ناستی خانده قهقه کوي بلق بلق خاندي هم دی عن اللغو د لغویاتونه د بیهوده خبرونه معرضون اعراض کوونکي وي دا مؤمنان عن المعاصي د ګناهونو یا ابن عباس سے یعنی شرک د شرک نه معرضون اعراض کوونکي وي دریم نمبر صفت بیانیا والذین دا مؤمنان ها کسان دي هم دی للزکات د پاره د زکات چې واجب وي فاعلون کون کیوی یعنی مؤدون ادا کون کیوی د زکات ادا کیا سلورم نمبر صفت دار د مومن والذین دا مومنان هوا کسان هم دی لفروجهم د پارا د عورات خپل لرا شرمگاهون خپل لرا عن الحرام د حرامنا حافظون حفاظت کون کیوی ساتون کیوی الا مگر على ازواجهم فبيبيان خپلو باندې او ما ملکت ايمانهم یا غچ مالکان شوی د خلاصونه د داترنه مستثنا دي دا فانهم پس یقینا دامو منان چری فعدم حفاظت د شرمگاه کی غیر ملومین ندی ملامت کړي شي یعنی بیبي خپل سره او وینځي سره راتل کوي د جما پنیتا په عدم حفاظت د شرمګاه کې دا جایز دی بیا نه دی ملامت کړي شي فمن پسر غسوک البته ابتغاء رب کریم فرمایي چې طلب کړه ورا ذالک سوا د دینا د بیبیانو او د وینځونو سوا د دینه طلب کړه دفع الشهوات دفع کول د شهواتو شهوتی پورا کولو بغیر د دینه په نور سباندې لك حدیث مبارک راځي الناکح بالید ملعونا ناکح د ید چره ملعون دی چې لاس نه سوک کار اخلي او دلته امام بغوی رحمه الله ویا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك پس دا کسان چې دي هم العادون هم دي د حد نه تجاوز کون کې دي د حلال او حرام ته امام بغوی سے ویا وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام فلاس باندې کار اغستل چې دا حرام دي وهو قول اكثر العلماء دا قول دوی اکثر علماء دي فمن پسر غسوک ابتغاء چې طلب کی
دفع د شهواتو لرا پورا کول د شهواتو ورا ذالک سوا د دینه د بیبیانو د وینځونه فولایک پس دغه کسان چې دي هم العادون هم دي تجاوز کوونکي د حلالونه حرامو ته تجاوز کوي. پنځم نمبر صفت دا دی والذین دا مؤمنان کسان دي لاماناتهم د پاره د امانتونو خپلو وعهدهم شپږم نمبر صفت او د پاره د وعدو خپلو لره راعون رعایت کوونکي وي یعنی حافظون حفاظت کوونکي ساتونکي وي امانت کی خیانت نه کوي په وعده باندې کلک ولاړ وي دا د مؤمن شپږ صفات شو. اوم نمبر صفت دا دی والذین دا مؤمنان ها کسان دي هم دي علی صلواتهم په منځونو خپلو باندې یعنی په اوقاتو د منځونو خپل یحافظون ساتونکي وي حفاظت کوي د منځ او د وختونو حفاظت کوي. رب کریم فرمایي اولئک دغه اهل د دې صفاتو دا و صفات چې بیان شو هم الوارثون هم دي وارثان دي الذين دا کسان دي د سشي وارثان دي يرثون میراث بوړي دي يرثون میراث بوړي دي الفردوس جنت الفردوس لرا نو میراث کی بوړي جنت الفردوس لرا. فردوس لغت رومي کې په معنا د بستان باغ باندې راځي دا یو خصوصي جنت ته. پیغمبر علیه السلام وی کله چې دعا کوي تاسو د جنت الفردوس دعا کوي. نو دا مؤمنان دا و صفات چې چا کې يرثون میراث بوړي الفردوس جنت الفردوس لرا هم دي فيها په جنت الفردوس کې خالدون همیشه به دائمون لا يموتون ولا يخرجون نبمري نبخارجيږي. عالم صغیر د انسان ډانچه بیانوي الله ولقد خامخا په تحقیق سره خلقنا الانسان پیدا کړی ما د انسان لره من سلاله د خالص صافي من طين د خټینه سلاله من السل سل په معنا د اخراج الشيء من الشيء سره راځي ډیره خټه داغینه نور اشیاء لري کړی شي دا تر صاف شي نو د صافي خالص صافي خټینه د انسان پیدا شوی د دلایل عقلیه دي. رب کریم فرمای ثم بجعلناه غرزول ما دی انسان لرا نطفه یعنی ساس کې دوبه فی قرار پارامگاه کی مکین محکمه کی شرحم د مور ده. ثم بیا خلقنا بیا پیدا کړی مونږه نطفه لرا دلته خلقنا په معنا د حولنا سره یعنی غرزول مونږه دی نطفه لرا خلقنا النطفه من حولنا النطفه ګرځولې مونږ دې نطفه لرا علقه ټوټه د وینې علقه منا ټوټه د وینې سلوي خرجوي فخلقنا فحولنا پس ګرځولې مونږ علقه ټوټه د وینې لرا مضغه ټوټه د غوخي یعنی قطعه لحم ټوټه د غوخي سلوي خرجونه بعد ټوټه د غوخي شي مضغه منا ټوټه د غوخي فخلقنا المضغه منا حولنا بیا ګرځولې مونږه المضغه د ټوټې د غوخې لره عظاما هډوکي فکسونا البسنا پس ورغوستي دي مونږه العظام دغه ډوکو لره لحما غوخه ثم بیا الله تبارک وتعالى وینشأنا منا پیدا کړی مونږ د انسان لره خلقا آخر په پیدایش بل کې یعنی جعلنا فيه الروح پدکی روح واچو مونگا فتبارک الله پس مبارک دے اللہ مبارک دے اللہ تبارک و تعالی یعنی برکت اچون کی دے یا فتبارک الله پس مقدس ذات دے اللہ پاک ذات دے اللہ احسن الخالقین دیر خست پیدا کون کی دے. ثم بیا رب کریم فرمائی انکم یقینا تاسو چیا بعد ذالک رست دینا لمیتون خامخامڑ کی دن کیا انسان لگ مرگم یاد کا پیدائشتم یاد کا سنا پیدائے سنا جوڑ شی بیا واپس مڑ کی گی گورے تکبر و غرور پریدا لوی پریدا عبادت شروع کا عاجزی شروع کا. ثم بیا رب کریم فرمائی انکم یقینا تاسو چے بعد ذالک رست دینا لمیتون خامخامڑ کی دن کیا ثم بیا انکم یقینا تاسو چه مرگ نباد یوم القیامت پورز دا قیامت تبعثون را پورتا کولی بشه دا قبروننا. عالمی کبیر بیانیا
ولقد خامخا په تحقیق سره خلقنا پیدا کړي مونږه فوقکم پاس استاسونه 7 طرائق ولاري طرائقنا مراد دلته سماوات دي 7 طرائق معنا 7 سماوات واسماننا بعضی چې د بعضو د پاسه دي هادي اسمان ته طرائق ولي ویل شو چې دا د ملائکو لارې دي تل راتلل کوي یا ستوري زی راځي رب کریم فرمای وما كنا نيومنغ عن الخلق د مخلوقنا غافلين نا خبره د مخلوق ټول خبر ما سرشت الله ويا وانزلنا نازل کړي مونږه من السماء د برنا د اسمان نمان وب بقدر معنا بقدر اي بمقدار پاندازه باندې نډیر لګي او نډیر زیاته چې تکلیف ورسیږي خلکو ته فاسکناهو پس ودرولې دی مونږ دی او بولرا فل ارض پزمکو کې په بحرونو کې تقسیم کړي دا ډیمونه تنه جوړ کوي وګوره وان یقینا مونږ على ذهاب په بوتلو د دی او به په دغه وبو باندې الله وي لقادرون خامخا قدرت لرو یعنی دا وبو مونږ تاسو نه بوزو جوړ بشي دا یو وعید دی سم شي قادر یو چوچ کالی براشي پتا سو باندې فانشانا اس باران باندې سکیږي رب کریم فرمای فانشانا پس پیدا کړی مونږ لکم تاسو لرای به بالماء پر وبو سرا جناتن باغونا من نخیل د کجورنا وعناب او د انګورنا لکم تاسو د پرا فيها پر باغونو کې فواکه میوې دي کثیره ډیره ومنها د دې باغونو د دې میوونه تاکلون تاسو خوراک کوئ بل نعمت ذکر کوي چې په دې وبو باندې مونږ ونی پیدا کو وشجرتن ایوان شأن شجرتنا پیدا کړی مونږ تاسو له ونه وهي الزيتون د زيتون ونه ده مفسرین وای تخرجو چراوزی من طور سینا د غر خستنا من طور سینا مقاتل سے وای کل جبل فيه اشجار هر یو غر چې پاغي کې میوي وي او بوټي وي هغه ته سینا ویل کیږي یا قتاده سیب ویم من الجبل الحسن د خسته غرنا یا مجاهد سیب وی البرکت طور سینا په معنا ده برکت من جبل مبارک د جبل مبارکنا د غر مبارکنا تنبوتو چرش نکیږي د بوټه د زيتون بوټه یعنی تخرجو په معنا د تخرج راو باسی بدون معنا مع الدهن سره د تیل د زيتون وصبغ معنا سره د انګوله نو زيتون کې دوه ګټي دي ترکاری په ځای هم استعمالول شي او تیل هم ډیر زیات فائدہ ناک دي دا خالل اکلین د پاره د خړونکو اوس بل عقلی دلیل بیان الله تبارک وتعالى وان لكم يقينا تاسو د پاره فی الانعام پر سارو کې لعبرة علامي په سبانی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی لکه سوچ وګورئ نسقيكم سكوم تاسو مما دا غشودونا دا پیونه فی بطونیا چې په خېټو د دې کې دي وګوره څنګه خسته بوی وي پیو ایس پکې ګنوي او خسته خوندوي ولکم تاسو د پرا فيها پر سارو کې منافع نفع دي غوړي تینو باسه سرمنه کې سمره نفدا کثیره ډیره ومنها او د دې سارونه تاسو یعنی غوخه د دې تاکلون خریا وعليها معنا وعلى الابل في البر مراد نوخان دي پدې اوخانو باندې پوچه کې وعلى الفلك او پکشتو کې في البحر په بحر کې تحملون سور ول شي تاسو سفرونه کوي په سارو باندې سفرونه کوي پوچه کې او پکشتو باندې په بحر کې نو دا دلایل عقلیه دي